دوستانو الیکشن کمیشن اف پاکستان په 90 ورځو کې دنه د الیکشن کولو نه انکار وکړو. ولې انکار وکړو او د دې څه جواز پیش کړو چې ولې مونږ په 90 ورځو کې الیکشن نشو کولی او د دې حل به څه د دې باندې به نن مونږ ډسکشن کوو. دویم دا چې په فرانس کې په سوونو خلک چې کم دی نو څه شو زخمیان شو، په سوونو پولیس هم چې کم دی نو دغه ځګي څه شو زخمیان شو. یعنی عوام او د پولیسو ترمنځ یو جنگ شروع شوی دی او دا جنگ په څه باندې شروع شوی د دې کمپیریزن به مونږ د پاکستان د عوام او د پاکستان د پولیسو سره کوو. دریم دا چې عمران خان لاهور های کورټ ته چې کم دی نو لاړ خو په پټه باندې لاړ، یعنی هیڅوک ته خبر نشو ولې چې کم دی نو عمران خان دومره خفیه لاړ او پټ لاړ چې چاته ډو پته نشو. په عمران خان باندې نور څومره کیسونه خاص کر د دهشتګردۍ کم کیسونه چې کم دی نو درج کړلی شول. خو د دې نه مخکې ملګرو زمونږ یو وړوکی غوندې ریکویسټ دی تاسو ته که ویډیو هم خوښه شوه نو د لایک بټن درسره ضرور ځواب کوئ، په کمنټ کې را سره خپله قیمتي رایه هم شریکه کوئ او ویډیو د سره مخکې شریکه کوئ. راځو د ټولو نه اوله چې الیکشن کمیشن اف پاکستان وویل چې مونږ په 90 ورځو کې الیکشن نشو کولی. هغه وویل چې ولې مونږ په 90 ورځو کې الیکشن نشو کولی او الیکشن به کله کوو. وویل چې مونږ به الیکشن په اکتوبر کې کوو. په 90 ورځو کې مونږ وایي الیکشن ځکه نشو کولی چې په پاکستان کې دهشتګردي ده دا ټایم او دهشتګردۍ چې کم دی نو چونکې حالات خراب دي او د دې حالات خرابېدو د وجې نه الیکشن پاسیبل نه دی. اوس تاسو ته پته ده د خپل ملک او خپل وطن بدنامول دي او دا څه دپاره صرف او صرف د دې دپاره چې الیکشن وروسته کي او دا کار د چا دی سورسز وایي چې دا د پی ډي ایم او د یو څو جماعتونو چې د هغه جماعتونو چې کم دی نو زور رسي او لاس چې کم دی رسي او خاص کر څه ادارې دي چې هغې د دې سره چې کم دی نو په ملاتړ کې ولاړې دي. صرف او صرف د الیکشن د لیټ کولو دپاره دوی په ټوله دنیا کې د خپل وطن د خپل پاکستان نوم چې کم دی نو بدناموي او پاکستان ته یو دهشتګرد ملک ویلی کېږي. تاسو ته پته ده که چیرې زمونږ ملک دغه شان بدنام کړلی شو نو چې څومره هم انویسټرز دي عالمي انویسټران دي کومه چې په پاکستان کې خپلې پیسې انویسټ کوي او د هغې نه بیا ملک ته پیدا او دا ملک کې چې کومه خلک وي عوام یې هغو ته پیدا نو دغه فایده به د ملک نه اوچته شي. ملک مثال به چې کم دی نو د یو کنډر په شکل کړی شي، ملک به تباه او برباد شي، عوام به چې کم دی نو په رزق پسې اریان شي. تاسو ته پته ده د یو ریپورټ مطابق د 8 تنو نه سیوا چې کم دی نو په وړو پسې خلک څه شو مړه شو. ولې مړه شو؟ چاته چې کم دی نو وایي آټا هم نه میلاویږي لکه یعنی په یو بل ریپورټ کې ویلی کېږي چې ځینو خلکو ته میلاو شو ځینو ته میلاو هم نه شوله او د 8 نه سیوا خلک چې کم دی نو په هغو پسې څه شو په دغې وړو پسې چې کم دی نو مړه شو. نو دا به د پاکستان حل اوس 8 دی او دا به 800 او د 800 نه 800 ته او د 800 نه 8 لکو ته چې کم دی نو دا تعداد ورسي. که چیرې دوی دغه شانتې د خپل زور زبردستي کوي، دوی دغه شانتې غیر قانوني کارونه کوي او صرف او صرف د الیکشن د لیټ کولو دپاره دا قسم کارنامې کوي نو دا مقدار به دې ته ورسي. نو اوس تاسو ته پته ده چې دغه دهشتګردۍ بانې جوړه کړه او دغه بانې کوي او بیا خاص کر وایي چې بهی زموږ سره فنډ هم نشته، پیسې هم نشته، حالانکې تاسو ته پته ده په سوونو اربونه بلکې په زرګاو اربونه د دوی خپلې خرچې دي. که چېرې لږې روپۍ تاسو د الیکشن ته وباسئ نو الیکشن به ونه کړی شي. ستاسو ریکارډ پروت دی چې په زرونو ارباو روپۍ چې کم دی نو تاسو څه کوئ خپلې خرچې کوئ. نو دغه خرچې لږ ګوټې کنټرول کوئ که نه نو د دې نه دا ظاهرېږي چې دا صرف او صرف د دوی بهانې دي، صرف او صرف د الیکشن نه تښتېده دي او دوی وایي چې موږ په اکتوبر کې کوو. نو سورسز وایي چې دوی وایي چې اوس داسې حالات خراب دي نو که چېرې دا حکومتي او د دوی دغه حلي نو په اکتوبر کې خاورې هم دوی د ملک حالات نشي ټیک کولی. په اکتوبر کې خاورې هم دوی چې کم دی نو وایي چې د ملک نه دهشتګردي نشي، حالانکې په ملک کې دهشتګردي نشته خو دوی په زور باندې چې کم دی نو دهشتګردي راوړي، په زور باندې خپل ملک بدناموي صرف او صرف د دې یوې خبرې دپاره. نو تاسو په دې کې څه وایئ؟ تاسو را سره هم خپله رایه شریکه کوئ. زما پوینټ اف ویو هم دغه او د کم سورسز ذرایع کم چې کوم پوینټ اف ویو هغه ما تاسو ته پیش کوو. اوس راځو دویم نمبر خبر ته موږ چې په فرانس کې انتهایي د عوامو د پولیسو ترمنځ نو یې لړایي شروع ده. په دغې لړۍ کې پولیسو چې کوم دی باقاعده شیلینګ هم په عوامو باندې وکړو او تاسو ته پته ده دا لړایي په څه باندې د عوامو د پولیسو ترمنځ ونښته چې هلته کې حکومت یو ارټیکل د یو قانون تحت یو فیصله وکړله او هغه فیصلې داسې فیصله وکړه چې هغه د هغه ځګي قومي اسمبلی ونه کړه او حکومت پخپله وکړه چې یعنې مطلب په دې کې قومي اسمبلی ته ډوس ضرورت نشته دی او هغه فیصله چې کوم ده هلته کې په 62 سال عمر کې خلک ریټایر کېږي. په فرانس کې دوی ویل چې موږ به دا 64 سال کو 2 کاله چې کومه پنشن میلاویږي دا به دغه چې کوم امپلایمنټ دی دې ته به نه میلاویږي او د دې سره سره چې کم دی نو تاسو ته پته ده په پنشن کې نور هم داسې چینجز او تبدیلیانې وکړلې چې هغه ځای د عوامو په هغو باندې دا خبره ډېره زیاته بده ولګېدله
او حکومت چونکې ذاتی تور بس یو قانون راوخ او دغه قانون چې کم دی نو هغه څه کو امپلیمنٹ کو خو عوام راوته او د پولیسو خلاف ودرېده نو د پولیسو خلاف چې د پسونو خلک پاغه کې زخمیان شو خو چې کله بیا پولیسو ته پته ولګیده چې واقعیا د عوام او د پبلک چې کم دی نو دوی په حق باندې دي او په سچ باندې دي نو پولیس را ولګیده او د عوامو سره په احتجاج کې شامل شو یعنی دا زمونږ وسنی حالات ته سوچ وکړئ او د فرانس دغه حالات ته سوچ دغه پولیس را ولګید او د عوامو سره یو ځای ودرېده نه چې په چا باندې د دهشتګردۍ کیسونه هلته درج کړی شي عوامو څومره توړ پوړ او څومره وال درزول وکړه خو په هیڅ چا باندې د دهشتګردۍ الزام هلته ونه لګېد زمونږ په ملک کې زمونږ په وطن کې چې معمولی ته ډیویشن کې معمولی ته د خپل حق دپاره ډیویشن هم د خپل حق دپاره ته کې د قانون نه نو تات باندې څه کېږي په تا باندې د دهشتګردۍ کیسونه درج کېږي زمونږ میډیا چې کم جرنالستان دي هغه چې کم دی نو اغوا کېږي او په هغو باندې چې کم دی نو څه کېږي اټیک کېږي چې کم دی د سوشل میډیا د مخ نه ورکوي زمونږ حالات داسې دي نو تاسو ته پته ده اخیری امید او اخیری حل دا دی چې عدالت اوس عدالت راپاس یو هغه اکشن والی او یو نوټس جاری کړي چې باقاعده ځکه چې د ټولو خلکو سترګې اوس صرف عدالت ته وکړه عدالت هم دا فیصله حل نه کړله نو تاسو ته پته ده ملک ته به انویسټرز مکمل طور پر څه شي سټاپ شي د ملک حالات تاسو ته چې ما مخکې په کم څنګه وویله همدغه سچویشن ته به خبره ورسي او په اخره کې عمران خان چې کم دی نو لاهور های کورټ ته یعنی خفیه طور پر لاړ او خفیه طور په دې وجه باندې لاړ هیڅوک ته خبر نه شو خاص کر پبلک هم داغه نه خبر نه شو د دې وجه نه چې کم دی نو خطر ده لہذا په هغه باندې اني ټایم اٹیک کېدی شي نو د دې وجه نه هغه خپل تل خفیه وساتل او الته کې د ضمانت چې کم دی نو ویل چې ماته د ضمانت میلاو شي نو د دې سره په عمران خان باندې ویل هغه ویل چې په ما باندې د سلويختو سیوا د دهشتګردۍ کیسونه هم دوی چې کم دی نو درج کړله صرف او صرف دې لپاره چې ما د لارې نه هټاو کی ما د سیاست نه هټاو کی او دوی چې کم دی واپس هغه خپل قانون په لاس کې ولي چې په خپل مرزي څه کول غواړي واغه وکي مرګرو تاسو سوای تاسو را سم خبره شریک کړئ ویډیو د سره ضرور مخکې شیر کړئ په اخر کې خبرو شي په اجازه کې دی الله